أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نهم سپارہ سورة اعراف آیت نمبر 142. مخی واقعات موسیٰ علیہ السلام شروع. موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته مخکې ویلو کچری من د دې فرعون نه تاسو خلاص شوي، د ده نه تاسو ته نجات میلاو شو، نو تاسو له به زه یو خپل دین او شریعت ته در کوم، د الله د طرف نه به راوړم. نو حقیقت کې وشو داسې موږ ووې چې فرعونیان چې څومره وو الله پاک په دریاب کې ډوب کړل او بني اسرائیل د هغه د ظلم او د زیاتي نه خلاص شو. مطالبه بني اسرائیل وکړله د موسی علیه السلام نه چې موږ له دلته یو شریعت او یو دین پکار دی چې موږ پې ژوند او زندگی تیرو. نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې ما له هم یو شریعت یو دین یو کتاب پکار دی چې بني اسرائیلو ته د هغه وړاندې کړم او هغوی خپل ژوند او خپل زندگی د هغوی مطابق تیروي. الله پاک د موسی علیه السلام نه وعده واغسته، په دې آیتونو کې د هغې ذکر دی او وعده د څه وه چې 13 ورځې کوی تور ته ورشه، روژه ونیسه او عبادت د شپې او د ورځې وکړه، نو د هغې نه پس به تاله زه یو دین او شریعت یو کتاب درکړم. موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړ، 13 ورځې روژه هم ونیسله، عبادت یې هم وکړو، الله پاک حکم وکړو 10 ورپسې نورې تېرې کړه. په دې کې مفسرینو لیکلي دي وایي د دې مقصد دا دی چې د موسی علیه السلام ته الله 13 ورځې یادې کړې، نو دا 13 ورځې که کمې کوتاهۍ وشو نو 40 به وي، که نه صحیح عبادت یې وکړو نو 13 به تېرې کړي. یا د دې مقصد دا دی چې 13 ورځې تېرول، 13 ورځې عبادت کول دا لازمي دي او دا 10 ورځې عبادت کول دا اختیاري دي. لکه څنګه چې موسی علیه السلام مدین ته لاړه او شعیب علیه السلام سره لیکل وکړل چې 8 کاله به هغوی 8 کاله به ما سره تېری لازمي او 2 کاله اختیاري دي، ستا خو خلک که ځې هم خپل کلي ته که نه ځې هم. نو دا 13 ورځې تېرول لازمي وو او دا 10 ورځې دا اختیاري وو په کوهي تور کې عبادت کې. یا مفسرینو لیکلي دي چې کله موسی علیه السلام 13 ورځې عبادت وکړو، نو موسی علیه السلام خو 13 روژې هم نیولې وي او د روژهدار د خولې نه د لوږې د وجې بدبویي هم ځي، نو ارزو یې پیدا شو چې الله خو ما سره خبرې هم کوي، ملاقات به هم کوو، نو د خولې نه مې بدبویي ځي. نو موسی علیه السلام مسواک موسی علیه السلام استعمال کو، نو الله رب العزت حکم وکړو وی موسی ته مسواک ولې استعمال کو؟ د روژهدار د خولې بدبویي ما ته د مشکو د عنبرو نه ډېره خوږه ده. نو موسی علیه السلام ته ویل دا 10 ورځې ورپسې نورې تېرې کړې. نو موسی علیه السلام کوهي تور ته ته 13 ورځې ورپسې 10 نورې هم هلته کې عبادت وکړو. بیا ورپسې مخکې وی وقال موسی لأخیه هارون اخلفني في قومي، چې موسی علیه السلام کوهي تور ته ته بني اسرائیل خو 6 لکه بني اسرائیلو او هغوی ذهنن داسې جوړ شو په مصر کې چې د فرعون د حکم د لاندې ژوند تېرول، نو د هغوی خپل عقیده نه وه خو بس ګډوډېدل به او بیا مخکې به راځي. موږ ویلي هم دي چې ناشکري هم هغوی کې ډېره وه، لکه څنګه چې په دریاب پورې شو نو یو خلک یو څه خلک یې ولیدل چې هغوی د بت عبادت کولو، دوی هم مطالبه وکړه چې موږ له هم یو بت موسی علیه السلام جوړ کړه چې موږ ورته سجده وکړو.
داسې ناشکره و. نو موسی علیه السلام خپل ورور ته وایي هارون علیه السلام ته وایي ته زما خلیفه او نایب جوړ شه، زه کویتور ته ځمه نو 13 یا 40 ورځې مثال کې طور پر هلته تېرومه، نو دا بني اسرائیل دی ګورې ګډوډېږي، نو هسې نه چې دی زما چې کوم شریعت دی نه راوړی دی چې د الله عبادت به کوئ، شرک به نه کوئ، نور څه ګډوډ حالات مطلب اعمال به نه کوئ، نو ته د دی نگرانی کوه او واصلح اصلاح یې کوه. چې کوم کس د تخکاري چې دی ګډوډېږي نو لږې کښېنوه. اصلاح دې ته ویلی شي چې د مخامخ سړي ته وګورې چې ده کې کم کمی دی ژر د ده لږه اصلاح وشي، دی چې ته به یې بېلارې نه شي، دی غلط نه شي. نو موسی علیه السلام ذمهداري رور ته پرېښودله او رور پیغمبر او هارون علیه السلام چې کله نبوت میلاوېده نو موسی علیه السلام مطالبه د الله پاک نه وکړه ما سره دا رور په دې کار کې ملګری کړه. نو خپل رور ته یې څه وکړل؟ ذمهداري یې پرېښودله چې زما نه پس چې زه هلته کې کویتور ته عبادت دپاره لاړ شمه دا به ستا ذمهداري چې ته به د دوی اصلاح کې، دی به نافرمانۍ ته نه پرېږدي. ولا تتبع سبیل المفسدین او نه به تابعداري کې ته د لارې د مفسدینو د فساد کوونکو. نو موسی علیه السلام پیغمبر و، موسی علیه السلام داسې نه کول چې خپل دین او خپل شریعت یې پرېښودی وی او هغه یې سره شوی وي، خو حکم دی ته کوي چې ګوره دی پرېږدمه. بیا موسی علیه السلام هو عبادت دپاره لاړو او سامري یو سړی و دی سره راغلی و د مصر نه، هغه یو نخره دی ته جوړه کړل او دا خلک یې بېلارې کړل او ورته یې څه ووي دی چې کله راوتل نو د مصر د خلکو د فرعونیانو کالی دی سره و، هغه یې راوړی و واده یا هر څه کیسې باندې یې راوړی و، هغه دی سر پاتې شوی و. نو ورته وایي دا راجمع کوي، د هغې نه یې وله د سخي شکل جوړ کړو، د سخي شکل یې د سرو زرو نه جوړ کړو. بیا د سامري د جبریل علیه السلام اس لیدلی و چې هغه به په کوم ځای باندې خپه کېښودله نو هغه ځای به شین کېده، د هغه ځای نه یې وله خاوره راواغسته، هغه یې وله خوله کې واچوله. نو هغې کې داسې کمال و یا مفسرینو لیکلي دي هغې کې هغه به هوا خوځو، د هغې د وجې به د هغې نه اواز تو، یا د هغې خاورې وجه دا وه چې هغې سرو زرو نه به اواز راوتو، د سخي اواز به راوتو. نو د خلق موسی علیه السلام حالانکې هارون علیه السلام خلک ډېر منع کړل، خو د یو کس به څوک بني چې اخوا ډېر شو ته د خلک راجمع کړل، وی د موسی علیه السلام خدای خدا دی او هغه هلته تللی دی، وی فنسیه اله د هغه نه خپل اله هېر شوی دی او هغه هلته کې تللی دی او خدای خدا دی پروت دی او د دوی عبادت وکړي. خلک ولګېدل، هغه سامري چې کوم سخی جوړ کړو هغه ته یې سجدې شروع کړه، بیا بېلارې شو. هارون علیه السلام ډېره منع کړل، نه منع کېدل. موسی علیه السلام چې کله د 40 ورځو نه پس راغی او د 40 ورځې کله مکمل شوي د لوی اختر نه یو میاشت مخکې او 10 ورځې د ذوالحجې وي، د اختر په ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله تورات ورکړو او موسی علیه السلام واپس راغی، قوم بیا بېلارې شوي، بیا د سخي عبادت شروع کړی. نو موسی علیه السلام نو بیا خپل ورور ته غوسري او حدیث په قرآن کې وایي لکه معلومیږي دا چې موسی علیه السلام خپل ورور د ګیرې نه نیولی دی، ځکه هغه ورته وایي ولا تخذ بلحیتي، ای وروره ما مه نیسه د ګیرې نه، ما خپل کار کړی دی، ما خلک منع کړي دي، نه منل دی نه منل. هغه ولګېده او هغه سخی هغه یې وله ختم کړو، ویره یې کړو، ویې سوځو. او سامري هغه باندې الله داسې مرض راوسته چې هغه به وایي لا تقول لا مساس، ما سره ګوتې مه لګوئ، خو چا به ورسره ګوتې لګولې نو هغه کس ته به بیماري لګېدله، هغه روغ کړه الله پاک. نو په دې واقعو کې هم هغه طرف ته اشاره ده. وواعدنا من وعده واغستا موسی د موسی علیه السلام نه 30 لیله د 13 شپو، دې سره ورځې خامخا راځي. واتممناها او مکمل مو کړي دې 13 ورځو شپو لره ب10 په 10 شپو نورو، پته مو وایي چې 10 ورځو سره نورې تېرې کړه. فتم میقات ربه پس پوره شوه وعده د رب خپل 40 لیله د 40 شپو. وقال موسی اوی موسی علیه السلام لاخیه خپل ورور ته چې هارون علیه السلام نخلفني فی قومي زما خلیفه جوړ شه فی قومي په باره د قوم زما کې واصلح او د دې اصلاح کوا ولا تتبع او تتابعداري مکوا سبیل المفسدین د لارې د فساد کوونکو. واخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه. الله تزمن نرازيش جسموي سموري الله عمل توفيق نسيك سمر لي ما عندي الله شفاء كامل لي نسيك كورلو كي اسبتالو لك سمر قرزاري دي الله قرزولني إخلاصك باشو ما النار نازل أنا طول دين دارك الله متفوش على نسيك پریشانی خفقانون ختم کی اتفاق و اتحاد و نصیب کی اللہ من کو خوشحال ہے اللہ بدی بعد دین عمل توفیق را نصیب کی عمل توفیق را نصیب کی من ده هر قسم نه شکراینا د گناهونو نه من اوساتی دا مسجد الله اعمال باندې آباد کی تعمیراتی کارونه پاتې دی الله دا هم مکمل کی چا هم من پیسې ورکړي دی الله مکمل قبول منظوری کی ولا قبول منظوری کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و